بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورګرو. امید لرم چې ښه به روغ به الله هم خوشحاله و آباد لره. دوستانو د یو افسوسناکې واقعې سره حاضر یم. نن سخاکوٹ بازار کې په یو ځوان باندې ډزې وشول. ځوان قتل کړی شو. خو دا یو ځوان نه دی چې داسې قتل کړی شو. دا چې کوم مسلې دپاره راوچت شوی او دا ځوان چې کوم کاز دپاره راوچت شوی او دا ځوان چې کومې خبرې له راوچت شوی نو د هغې پس منظر کې که مونږ وګورو نو دا قاتلان چې کوم دي دا د ټولې معاشرې قاتلان دي. دوستانو زه د محمد زادہ اگرہ خبره کوم. محمد زادہ اگرہ بھائی د څه وخت نه د آیسو پوډرو چرسو انډرپلو د سودخورو خلاف چې کوم دی یو سیاست یو دغه شروع کړی دی او هغوی په هغې کې کافي حده پورې کامیاب شوي دي. خو د محمد زادہ غونته ځوان نن قتل کړی شو. نن هغه په ګولو باندې ووجلی شو. که مونږ وګورو او نظر واچو داسې خلک ډیر کم دي چې هغه د نورو خیال ساتي، د خپل د معاشرې د بچي خیال ساتي، د خپلې معاشرې نه داس قسم له ناسور ختموي. که تاسو نظر دهراو کوئ او وګورئ نو نن سبا بچې په قرضونو کې ډوب دی او د سودخورو لاندې راغلی دی. د دې خلاف اواز اوچتولو والا په سخاکوټ کې په ملکنډ کې او په دغه کې یو محمد زادہ بھائی چې هغې به په هر ځای کې ښکاره خبره کوله، هغې به په هر ځای کې د نشې حوالې سره ښکاره خبره کوله، جلسې جلوسونو کې به ښکاره خبره کوله. نن هغې چې کوم د اسسټنټ کمیشنر په مخ کې څه وخت مخکې خبرې کړې وې په جومات کې نو کرپشن یو پر درې سیوا شوی دی. هم ستاسو په دفتر کې سیوا شوی دی. हम चुप थे कहीं बर्बाद न हो जाए गुलशन सुकून अनजान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत ललकार دینا زدا سیاورم چې ډي سي صاحب تاسو په باره کې تپوسونه کوي د انټیلیجنس ادارو نه د یو نه د بل چې دا څه کار روزګار کوي. زه اصل کې یم مزرګر تاسو به نن خپل تعارف کوم. زه نه چرس خرڅوم نه پوډر خرڅوم نه ایس خرڅوم نه زیناکارۍ اډې چلوم نه ناجایز آمدن مې دی د یو ځای نه او نه ګستم چور ګاډي راوله د ډسټرکټ ته. دویمه خبره زما په باره کې خلک چې کم سوچ کوي زه د چا سوچ نشم بدلولی چې څوک زما په باره کې څه سوچ کوي. صحیح ده؟ زه تا ته کله چې نن دې د کلي کچېري په دې جومات کې را دغه کړې دغه قرآن راواله او د خپلې عملې یې ورکه او مال یې هم راکړه چې به ته څوک ټولوي. دلته ته دونه ایماندار یې ستا ملم ایمانداره شوه زه م ایمانداره شوم دا ټریډ یونین هم ایمانداره شو. دلته له چرس او پوډر راوړي څوک د دې سوچ وکړه. د دې عملي سیډیار یې راوباسه چې کم سړی د منشیاتو والا سره په دغه دی په رابطه کې دی، کم سړی د کسټم چور ګاډو والا سره په رابطه کې دی. موږ خو دا اوسه پورې غلي یو. موږ خو دا وی چې یاره د مغل اعظم د وختو هغه سیسټم دی هلته به ناست د دې ځای نه به ولځي تشریف اوري به ولکې چې حضوري به وي خبره به ورته وکړي بار به روزي سیکرټري به ورته په غوږ کې وایي مړه وایي دا خو شیطه شی وایي راغلی دی وایي دا کار دی. اول تم دې ماحول ته راشه زمیني حقایق وګوره. زمیني حقایق پرون دا د په دغه کې حجاب کلي کې دوه هلکانو ځان ویشتو ایس واله دا ولې ویشتو خو ایس دلته ښه په جار میلاویږي. دلته د ګودر کلي نه راواله د شګو ناقې نه راواله دلته کم خلک منشیات کوي ولې اپریدیان او ماجر یې نه کوي. د ټولو ته پته نه ده چې دا خلک په دې کې ککړ دي او بیا د دې خانانیزم پکې ککړ دي. کم چې ځان ته جاګیردار وایي کم چې ځان ته سرمایهدار وایي هغه خلک سرپرستي پې د هغې خلکو پرته ده. دا خبرې چې زه کوم هر سړی وایي دا لیونی دی. ولې لیونی دی؟ زه په ډاګه ویم. بل ډي سي صاحب تاسو غلطفهمي زه کلیر کوم ته د خپلو سیکرټریانو د کورونو ایر کنډیشن یې وګوره. اسسټنټ کمیشنر یا کمیشنر ملکنډ ته هم دا معلوماتو چې محمد زادہ څوک دی څه شی دی څنګه دی او د ده څه کاروبار دی نو یا خو هغې ته د انټیلیجنس نه یا د هغه نه څه داسې قسم له معلومات و چې د دې هلک خلاف څه سازشونه روان دي یا دا هلک زمونږ
خلاف د ده سازش روان دی ځکه چې ډي سي خو عام طور په چا باندې داسې قسم لا نظر نه ساتي او نه د چا دغه پروا کوي خو یا د هغې مخې ته دا ولاړو او یا د دې ته څه داسې معلوماتو چې یره کیدی شي چې دا هلک کوم کردار ادا کوي د معاشرې حوالې سره نو ده ته څه تریټس یا څه داسې معلومات ایسی صاحب ته په دې دغه کې چې یره ایسی صاحب د ده پوښتنې کوي د ده معلوماتونه کوي یو خو پوینټ اف ویو د دې دا شوه بل محمد زاده د ډیرو خلکو مخې ته ولاړو په هغې کې د ډي سی ایسی آفس عمله هم موجود وه او بیا په دغه کې دننه چې کوم د لیویز حکام دي یا پولیس دي یا نور ادارې دي د هغې به هم مخنیوی کولو او هغې ته به خپل د کردار حوالې سره که کردار به د هغې ټیکو نو اپریشیټ کولو به او که نه کردار به ټیک نو بیا به هغې د هغې کردار کشي کوله په دې وجه باندې محمد زاده ته څه ناڅه تریټس موجود وو محمد زاده به د څه وخت نه ډېر سرګرم شوی و په دې خپلو دغه کې او کافي حده پورې جلسې جلوسونه کړي یو ځوانو نډرو غیرتمندو او د خپل قوم او د خپلې معاشرې هغې ته دا معلومات وو چېرې زمونږ په دې معاشره کې څه شروع دي څه کیږي او څه مونږ له کول پکار دي ایسی صاحب سره چې کومې خبرې شوي دي هغه تاسو واورئ دا ویډیو چې څنګه تاسو کتله دا رنګ د دې نورې په سوشل میډیا باندې چې کومې خبرې شوي دي هغه به ورسره تاسو ته مونږ د ښایو او تاسو به په دې ویډیو کې ګورئ ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې د محمد زاده بی دا افسوسناک مرګ دا اندودناک مرګ او دا داسې قسم لا د هغې شهید کول زه هغې ته شهید وایم ځکه چې د قوم د بچي دپاره څوک جنګ کوي یو اسپۍ به په بارډر باندې شهید کیږي یو ځوان به د خپلې معاشرې د غلطیانو مخنیوي دپاره چې کوم ځوان راپاسي او هغې وژلی کیږي داسې قسم لا هغې هم شهید دي او زه محمد زاده شهید دپاره اواز اوچتوم زه د آی جي خیبر پختونخوا معظم انصاری صاحب نه د معاشرې د مشرانو نه د پی ټي آی محترم مشر وزیر اعلی صاحب نه او د ټولو مشرانو نه دا تمه لرم چې په دې کې به یو فری پلیج کمیټي جوړه کړي او د مرګ چې کوم اندوهناکه واقعه ده په دې باندې به داسې ګام اوچت کړي چې د سبا دپاره د دې سودخورو د دې آیس پیروشو د دې ډرګس پیروشو د دې پوډرو خرڅولو والا د دې آیسو خرڅولو والا او د دې ګندا د معاشرې د قبضه ګروپو او د انډرپلو او د سودخورو خلکو د مخې ته ودرېدونکي ځوانان پیدا شي داسې نه چې نن د محمد زاده اگرہ دغه د غونته هغه ته وګوري او هغه مخې ته کیدي او بیا د سبا دپاره د خپل بچي دپاره هم څوک اواز نه اوچتوي ټولو مشرانو ته مې دا سوال دی ریکویسټ دی چې د دې خلاف د اواز اوچت کړی شي د داسې قسم له غلطو مردارو او بېغیرته خلکو مخه دې ونیولی شي زه قتل کوونکي ته هم یو خبره کوم که څومره ته هم پټ شي قاتله نو د محمد زاده بی قتل به پتا باندې ښکاره کېږي او انشاءالله ثم الحمدلله زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس هغه پولیس نه دی چې ته به پټ شي د دې قتل سزا به انشاءالله تا ته میلاویږي او ډېره زر به درته میلاویږي خو تا یوازې د محمد زاده صاحب قتل نه دی کړی د ملکنډ د سخاکوټ د خیبر پختونخوا د هغه کل د هغه ځوانانو قتل دی کړی چې کوم په آیس په نشه باندې مري یا د پوډرو د نشې نه مري یا یو کس باندې سود دومره زیات شي او هغه خپل ځان ووژني څو ورځې مخکې 2-3 ورځې مخکې دا خبره کول هم نه دي پکار یو 17 ګریډ افسر په 400 کې همدغسې
د کور د مسایلو د مسلو نه تنګ ځان ووژلو. نظر که مونږ دوهراو کړو نو د سودخورو او د دغه همدغه ډرامه وي او همدغسې کارونه وي. زه دې کې مخکې نه ځم چې هغه څنګه دغه شوی، خو داسې مسایل هغې ته هم مخې ته ټولو پښتنو ملګرو ته زما دا خواست دی چې دا زما ویډیو آی جي خیبر پختونخوا، وزیر اعلی خیبر پختونخوا او تر د وزیر مملکت شهریار افریدي صاحب ته ورسوي او د دې ځوان د مرګ د یو انډیپنډنټ تحقیقات وکړی شي او چې په دې کې د چا لاسونه هم ککړ دي هغې ته دې سخت نه سخته سزا میلو شي. زه امید لرم چې د خیبر پختونخوا حکومت، د خیبر پختونخوا پولیس، د خیبر پختونخوا عدلیه به هغه ځوانانو ته او هغه خلکو ته انصاف ورکوي چې د چا دپاره محمد زادہ اگرہ به یې اواز اوچت کړی و. زه به خپلې خبرې مختصر کړم. زه خو درته دا وایم چې محمد زادہ اوس یو سوچ دی، محمد زادہ نه ختمیږي. که تاسو وایئ چې زه به محمد زادہ به خلکو وولم نو دا ستاسو غلط سوچ دی، دا ستاسو یو غلط خیال دی. دلته دا کمې انډر پلی کېږي، قدم په قدم باندې دلته بارګینونه دي. ماشومانو له چې کم دی موټر سایکلې په قسطونو ورکوي، هغه قسطونه چې کم وي هغه د وایي خوري به یې زوی او وایي پالنه به یې نیکه کوي. هغه خبره ده. روډونو د پاسه چې کم دی پوډریان مړي، دا دویم پوډري دی د تغبی چې د سخاکوټ په خاوره باندې مړي. ولې مري؟ ځکه مري چې دلته ښه په اسانه میلاوېږي، ښه کلم کله میلاوېږي. زما په خبرو، زما په د اواز اوچتولو باندې که چا زړه ته څه داسې دغه رسېدلي چې ما خبره د معاشرتي حالاتو نه بهر کړي وي یا څه سپکه مې کړي وي، د هغې نه معذرت غواړم. قاتلانو ته یو ځل بیا ویل غواړم چې قتل د چا نه پټېږي. انشاءالله تاسو به راښکاره کېږئ، تاسو به په دې قتل باندې پیمانه کېږئ او تاسو نه به الله هم تپوس کوي، تاسو نه به زمونږ غونته ځوانان هم تپوس کوي. د محمد زادہ اگرہ به چې څومره راتلونکي وخت کې حالات دي انشاءالله په دې باندې به ټول ملګري آګاه ساتم. تاسو زما یوټیوب چینل عمران نیک آفیشل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او دا ویډیو د خیبر پختونخوا په ټولو چینلو، په ټولو فیسبوک چینلو باندې زما ریکویسټ دی، یوټیوبرز ته هم زما ریکویسټ دی چې زما ویډیو تاسو هم چلولی شئ. دا زه د یو ځواني مرګ دپاره اواز اوچتوم. په دې کې به څه کاپي رایټ سټرایک نه وي، څه خبره به نه وي. ټولو ملګرو ته مې سوال دی چې دا ویډیو وچلوئ او د محمد زادہ اگرہ به یې دپاره اواز اوچت کړئ. ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. الله دې داسې زموږ د ځوانانو قتل عام نور نه کوي. ډېره مننه، السلام علیکم.